أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم خالدين فيها وعد الله حقا وهو العزيز الحكيم. خلق السماوات بغير عمد ترونها وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وبث فيها من كل دابة وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم. هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين. سورة لقمان. خبر شی و سورت کی صفات د مومنانو دی، ترغیب دی قرآن کریم تا، امور مصلحہ دی و دلائل عقلیہ نقلیہ وحیہ پکی دی، نفی د علم غیب پکی رازی. ابتدانا ترغیب قرآن کریم تو بیا د مومنانو دری صفتونو، محسنان دی مومنان دی، دی با منز قائمی زکاة با ورکی آخرت بانی با یقین لری، نو دی دنیا کے وہ پا ہدایت باندی و پا آخرت کے وہ کامیابی. بیا زجر و مشرکانو تا آغی تا تخویف مو پدے بانی چی آغی مقابلہ کولا دا قرآن کریم. یو طرف تا قرآن کریم ویلے کیگی، قرآن کریم طرف تا ترغیب ورکولے کیگی، دا قرآن کریم دا ازدکولو خبر کیگی، بل طرف تا آغی ڈنگ ٹکور شروع کر لے، گانی بجانی دی، پائے کے گڑا نساد پکی، زنان دی پکی ڈمے آغا گانے بجانی وئی گڑی گی. خلق قرآن پریدی او آغی پسیزی، یا دے دا پارا چی خلق قرآن ترانشی، ایمان ترانشی، اول تکی لاڑشی. قرآن کریم پا سختی بانے دغی گانو بجانو نا منع کرلا، احادیثو کے ہم پا سختی سرا داغینا منع کرے شوی دا، دغی گانو بجانو نا، دغی ڈول سرنانا. و عام طور بانے زمانگا مسلمانان آغی دا غیرو پلار بانے روان دی، کدی خوشحالی جو آغم پا گڑان اسا سرئی، آغا پا گانو بجانو سرئی، دارنگے کدی بلسا دوادئی بلسا خوشحالی ناغا پا دغی باندی. تردے پورے چی وسخو بعض خلقو دا سے اکڑا چی نظمیہ کلام وئی، حمد وئی، نعت وئی، نو پاگے کیم بعضی پکے ڈول سرنا شروع کرو. حال دا چی دیتا علماء لکلی چی دا کفر دے، چی کلا اسماء حسنا ویلے کیگی دا غی سرا ڈنگ ٹکور دے، کلا نعت ویلے کیگی، کلا حمد ویلے کیگی دا باری تعالی، او آغی سرا دا ڈنگ ٹکوری، نو دا خالص کفر دے. او دا نور آغیبانی بازے چی کم کتابونو لکلی نو آغم دیر سختی لکلی. دانگی حدیث کے مرازی گانے بجانے اوریدل
دا خو فسق دی دیتا کیناستل دا ګناه دی او د دینه مزه اغستل بیا کفر دی چې سړی دا وایي ډېر خولي کانه وي او ډېر خوانه وکړو ډېر مزه وکړه پدې وینا باندې پدې خیال باندې دا سړی کافر کی کتابونو کې د سخت نه سخت خبرشتي او د پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا خبره چې د قیامت په ورځ باندې د چا چې غاني بجاني اوریدلی نو داغه په وګونو کې با ویلی شوی سیکا اچول کی نن بګي سړی عام او بن برداشت کی نو سیکلا سیکا ویلی کړی شي هغه ویلی شوی دا نا بسمره ګرمي هغه به د په وګ کې اچول کی نن سبا دا کم بازي کارونه چې کول کیږي پاغي باندې استغفار پکار دی ولې عام طور باندې چې ګوره دغه موبایل دی په دغه موبایلو کې چې سړی را اړي نو بازي پکې به اختیار دا خبره راځي دا ډنګ ټکور پکې راځي د ګناه سيزونه دي نو چې څومره حد تر وسع دغه نه ځان ساتل پکار دي او کم چې واورې دي شي په هغه باندې استغفار پکار دی توبه پکار ده نو خلک لګیانې د ډنګ ټکور سامان اخلي نو الله رب العزت داغه لپاره اخر کې خبره فیصله کوي و اولئک لهم عذاب مهین وي د دې لپاره عذاب رسوا کون کې ده سبا قیامت کې رسوا کون کې عذاب به دې لپاره او کله چې آیاتونه ویل کېږي او د هغه تکبر کوي بل تر رواني قران کریم نا نو تبا وې چې خبره اورېدلې نه تبا وې چې د قران د په وګونو کې بوج دې درنواله ده اورینا نو چې دې سي ده نو فبشر بعذاب الیم د درناک عذاب زیر ولا ورکا قران ته وګنګ دی او دغه ډنګ ټکور دی وګي خو دی هغه تک دی هغه پسیزي اوس دې جنا د مؤمنانو خبره کې ناغله بشارت ور کوي چا چې ایمان راوړي عمل صالح کړل نو داغه د پاره زیر دی داغه د پاره خوشحالي دا داغه تذکرہ کوي ان الذين امنوا وعملوا الصالحات یقینا کسان چې ایمان راوړي عمل صالح کړل لهم جنات النعیم دې پاره د جنت د نعمتونو دې پاره د جنت ته داسي جنت ته چاګه بنې نعمتو نه جنات النعیم جنتون دي د نعمتونو دي داسي نعمتونو دي چې هغه بارکی وي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل یو وګونو اوریدلې نه دي سترګو لیدلې نه دي زړه کې د چا د هغه مبارک څخه خیال نه دی ور تیر شوی داسې نعمتونه دي قران کریم کې مو ما تلذ به الاعین اغه سبئی ما تشتهی الانفس وتلذ به الاعین چې زړه کې کم خواهش راځي هغه الله پورا کوي الله پورا کوي جنت کی پورا کوي جنت د هغه خواهشات د پورا کېدو ځای دی وتلذ به الاعین سترګې چې په سمانه خوشحاليږي سترګې په سمانه یقيږي سترګو ته په سمانه خون او مزه ملاويږي نو اینی به په سترګو باندې ځانته کې زړه ته مزه ملاوي نو هغه بال تکي ملاويږي دتا دل د عاشق نشتی دنیا کې خالدین فی همیشه پای کې وعد الله حقا الله وعد رښتونی دا وهو العزيز الحكيم الله دې غالب حکمت والا الله غالب دې الله حکمت والا دې الله چې کوم احکام را لېږي اده حکمت نه ډک دي الله غالب دې چا چې خبره ونه کړه خبره ونه منله الله وې غالبم زبول سزا ورکم سبا خلق السماوات بغیر عمد ترونها الله سمره غالب دې سمره زور ور دې
خلق السماوات والارض عقلی دلیل په اثبات د توحید باندې. خلق السماوات بغیر عمد پیدا کړی دی اسمانونه بغیر د ستنینا ترونه چې ته ګوره ته ګوره دا څومره اسمان دی د یو ستن نشتی. یو مطلب دا خلق السماوات بغیر عمد الله پیدا کړل اسمانونه بغیر عمد بغیر د داسې ستنونه ترونه چې تاسو نه د ستنی وته نشتی. ها ستن وته شته یو ستن شتی هغه سره دا هغه توحید د مؤمن دا استن دا. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایا لا تقوم الساعه حتى لا يقال في الارض الله الله. سو پوری چې الله الله دا نوم ویل کیږي نو د ازمکه اسمان دا قائمي دا نظام بچلیږي. د ستورو نظام دی د سپومې نظام دی د انور نظام دی دا اسمان دی دا په خپل ځبان دی. کله چې دا الله دا نوم ختم شو نو بیا د اسمان او زمکه ته د حالات ته د دې نظام ته د الله ضرورت نشتی نو بس ارتاو به کی. اذا السماء انشقت اذا السماء انفطرت دا هر څه بدړي وړي شي ستوري دې دړي وړي بشي. واذا الكواكب انتصرت وي واذا النجوم انتصرت نو ستوري دي کواکب دي ستوري دي انتصرت وي دا بدړي وړي شي دا به انوستي شي. نور دے دا با خړ کړی شي واذا الشمس كورت وي دا به خړ شي دا براون وخت شي د دې رڼا به ختم شي. دا سينو سيدنا غرونه دا بوال وزول شي واذا الجبال نصفت وي دا بوال وزول شي دا بچان کړی شي ښا دا به ټول ایرب شي. یو صفا میدان به جوړ شي دا به کله چې د الله رب العزت نوم د دنیا نه ختم شو یو مسلمان یو کلمه گو یو کلمه ویون کې پاتې نشو بس دنیا به ختم شي. خلق السماوات بغیر عمد الله پیدا کړل اسمان نه بغیر دستنونه ترونه چې تاسو ګورئ. والقا فی الارض رواسیا ای خود دې په دې مکه باندې دران غرونه غټ غرونه دران انت مید بكم دې دا پارا چې تاسو باندې ګډ وډونه خوځي ازمکه دا ازمکه تاسو باندې ګډ وډونه خوځي. ولې دا زمکه دومره غټ ازمکه دا په دې باندې یو طرف باندې زور زیات شي نو دا وکټ شي کنه. الله رب العزت په غرونه خو دې دا پارا چې څومره وزن برداشت کوي ازمکه برداشت کوي کته کیږي نه دلته سړی لاړ شي دی زمونږ خو عام طور باندې دلته کې کشته دي جالي دي دا په دغه لاندې حالت کې وبدي کله چې کسان وته اور اوږي یو طرف زیات شي نه هغه طرف حقیقت شي دا شي د ازمکه نه کته کیږي. ولې الله رب العزت په میخونه ټکوال لیکنه ول جبال اوتادا الله رب العزت پیدا غرونه چې دا په الله پیدا کړل نو ول جبال اوتادا غرونه پیدا کړل په باندې میخونه دا میخونه په ټکوال نو مې چې ټکوي نه بیا لخيږي نه کنه نه طرف ته بیان شي کته کیږي نه زور په سیاست شي ان بازي خلک لګیا دي غرونه وال وزي غرونه ختم کی چې غر ختم شي دا غزینا نو په کار دی دا کته شي کنه کته کیږي نه الله دا کته ټکوالی لپاره دا بازي سرونه ښکاری بازي کې نه ښکاری کا بازي علاقو کې چې ګوره غرب کې سره ډوي نه سترګو په نظر باندې په غر نه ښکاری ورونو کې نور ډېر شي پیدا دي. الله اخود دې په دې مکه باندې په دې مکه کې دنه خود دي والقا فی الارض رواسیا اخود دې په دې مکه کې دنه بهر بګیم دي رواسیا غټ غټونه انت می دبی کوم دې لپاره چې تاسو باندې غټ وډونه خوځي. دلته کې بعضی علاقې چې ګوره زموږ د دلته کې دا سمې علاقې دي نو دلته کې چې ګوره دلته
کله کله بازي خلک راشي هغه پکې کوه کني کتلا کت چې لاړ شي نو الته کې وایي غر راو خطوي نو یو کته غر ده دا الله نظام ده هغه ځکه غر پکې کته ون ننستل لغه میغه پکې کته ټکوال له وبس فيها من كل دابه خور کړي په دې کې دار قسم زنده سرونه هر قسم زنده سر دی په ځمکه کې باندې زنده سر په داسي ماوتابه پیجنو ولې زموږ په دې علاقه کې دي لیدلې یو دي بعضی زناور داسي زنده سر داسي چې موږ لیدلې هم نه دي بعضی واړه سيزونه دي بعضی غټ دي هغه غټ موږ نه لیدلې دلته په دې علاقو کې بعضی نشتی زموږ ملک کې چې اورې ملک کې نشته بعضی سيزونه زناور داسي دي بعضی زنده سر داسي دي دلته نشته پاکستان کې به نه دي نه بهر ملکونه کې دي افریقي ځنګل ته چلاړ شي حالت کې دي نور ځنګلات تیم مختلف حالت کې د بای سيزونه ملاوي الله قدرت دخلا وانزلنا من السماء ماء راورول الله وانزلنا راورول منګه د اسمان نام مان اوبو دې لګي راورول دا الله کار دی نو کله الله د اسمان نه باران راووري نو کله الله واوري راووري نو کله غلې راووري دا الله اختیار دی الله کار دی کله کله الله ته نور سيزونه جوړ کی دا باراني دا وریځي دي د دینا کله الله تندر او ورځي کله ناز وریځي ټول اکته راشي ډیر وریځي یو دم باندې چکت راشي سیلاب تی جوړ شي تندر راشي هغه نن سیلاب جوړ شي دوم تندر الله رب العزت اختیارات دي د انزلنا من السماء ماء وبدي لګي اونته کې وبدي ښا اساس کو باران ته چګوري لګ راځي کدا په یو ځما راتله جو ارس به بیا کم ځما چې راته یاد به وړ کړ کزما غما راتله اسمه کې به کند کولا په بل ځما راتله غزه به وړو الله لګ راوري دا کله کله چې زیات راوري زیات یو تند را پرې باسي وریز رارتا وکي نو دا د خلکو د عبرت لپاره هغه د عبرت واغلی او الله داسې کوي ګوره دا چې پتا ځمه راو دا رارتاو کې هر څه خراب کی الله کله کله دا تنبیحات ور کوي سم شي ګوره فامبتنا فيها من كل زوج كريم راخي جو لمنګه په دې ځمکه د هر قسم بوټي په دمنونه ډېر په دمن بوټي پکې ډېر کریم دي زوج کریم خسته بوټي پکې دي دا فائدمن بوټي کم ځای کې چې دا بوټي پیدا کیږي ناغ ځای د هغه بعضی مرزونه دي دا مرزونه لپاره علاجونه دي دارنګه دغه بعضی بوټي دي دغه بوټي دا کم سچې په یو ځای کې کیږي دغه ځای د خلکو د لپاره د هغه د صحت لپاره دغه شی پکار دی بعضی بوټي داسي چې هغه خلک خوري بای ساروي خوري بعضی بوټي داسي چې هغه د دې سه د آب او هوا د لپاره ضروری دي الله پیدا کړی هغه څوک خوري نه لیکن دا غزه آب او هوا سمول د لپاره الله رب العزت دغه بوټي پیدا کړ بعضی بوټي داسي ظاهري سيزونه چې دي ناغه وجني ظاهري سيزونه داغي اغزار راکاږي اذا الله والقدرت ده هاذا خلق الله دا پیدائش د الله ده دا جوړک د الله نه فارونی نو ما تو خای ما ذا خلق الذين من دونه سب پیدا کړل هغه چې الله نه سیوا دي تاسو چا ترا مدد شوای چا توای دا مشکل کوشای دا پر یاد رسته دا د باد ذمہوار دي تب ذمہوار نو سو دې چې پیدا کولی کړلی نو دا بچی ور کوي وي او نه چا څه پیدا کړلی ما ذا خلق الذين من دوني څه پیدا کړل نه مچ پیدا کولای شي نه چته چاله زوی ور کولای شي نه چته ساروي پیدا کولای شي هیڅ شی نشي پیدا کولای دا خلکو خبرې دي
الله یو خای ما ته کنه څه شی پیدا کړل هاذا خلق الله دا پیدائش د الله دی دا جوړخ د الله دی دا پیدا وخت د الله دی فارون نو خای ما ته ما ذا خلق الذين من دونه څه شی پیدا سب پیدا کړلی هغه چا چې د الله نه سیوا دي بل ظالمون فی ضلال مبین بلکې ظالمان خلق په گمراهی ښکار کړي ان الذين امنوا وعملوا الصالحات يقينا کسان چې ایمان راوړل او عمل صالح کړل لهم جنات النعیم دی پر جنتونه د نعمتونو خالدین فیها همیشه وي پای کې وعده الله حق الله وعده رښتونی دا الله وعده کړل وعده رښتونی وهو العزيز الحكيم الله غالب حکمت والا خلق السماوات بغیر عمد ترونها الله پیدا کړل اسمان نه بغیر دستنی نه چې تاسو ته ګورئ والقا فی الارض رواسي خود دي پرېز مګ کې دنا رواسي درانه غرونا انت امید بكم دې د پاره چې ګډ وډونه خوځي پتا سو باندې وبس فيها من كل دابه او غوړ کړلې په دې کې د هر قسم زند سرونه وانزلنا من السماء ماء اور اورول لمغه د اسمان نسوبو فام بدنا فيها من كل زوج کریم نو راخي چولې د دې او په ذریعہ باندې په دې زمګه کې د هر قسم بوټي پیدا منونه هاذا خلق الله دا پیدا د الله دی دا پیدا کړی سيزونه دي د الله دا الله پیدا کړل فارون ما توقای ما ذا خلق الذين من دونه سجه پیدا کړل کسانو چې الله نه سیوا دي بل ظالمون فی ضلال مبین بلکې ظالمان خلق په گمراهی ښکار کړي الله رب عزت مولا قرآن و سنت باندې عمل توفیق راکړي